چیرمین شیر بہادر زادہ خان، جنرل سیکرټري رضا الله خان ایډوکیټ او د هغوی ټوله کابینه، او نن په دې موقع باندې ممتاز خان او هغه سره راغلي د مټې تحصیل هغه نوجوانان، هغه سرمایه دلته نن مونږ سره په دې هغه کې شامل دي. په دې تقریب کې زه ټولو کې مخکې خو ممتاز خان ته، هغه یو نامور شخصیت دی د هغه علاقې، هغه یو سماجي کارکن هم دی، په ټریډ کې ما هغه یو نوم حاصل کړی دی. ورسره د هغه خپل یو ذاتي خواهش دی چې هغه د دې خپل علاقې، د دې خپل وطن دپاره څه وکړي او د هغې دپاره هلې ځلې وکړي. نو زه هغه ته ټولو کې مخکې نن په قومي وطن پارټۍ کې شمولیت باندې شکریه د هغه کوم، او هغه ته دا تسلي ورکوم چې ستاسو په شانتې قدردان خلک قومي وطن پارټۍ کې شامل شي، نو د دې سره به زمونږ قوت، زمونږ دلته یو خپل یو هغه کې په قوت کې اضافه وشي. ورسره ډاکټر عثمان صاحب هم او تاسو د نوجوانانو چې چا نن شمولیت اختیار کړ، په دې باندې مونږ ډېر خوشحاله یو چې دا زموږ لپاره د مستقبل یو سرمایه ده، او انشاءالله تعالی دا سرمایه به په صحیح سمت کې مونږ بوځو چې مونږ خپل زمونږ څه هدف دی چې هغه مونږ حاصل کړو. ورسره زمونږ وکیل صاحبه شمیم آزاد صاحبه چې چا نن مونږ سره په دې موقع باندې شمولیت اختیار کړو، هغوی ته هم زه مبارکبادي پیش کوم، او تاسو ټولو ته د زړه د کومې نه مبارکبادي پیش کوم چې تاسو نن د دامره لرې نه راغلی او مونږ سره په دې پارټۍ کې تاسو شمولیت اختیار کړ. ورونو، نن سبا تاسو ټولو ډېر ښه خبرې وکړې، او خاص کر د نوجوانانو ډېر خبرې وکړې. ډاکټر عثمان صاحب هم ډېر ښه خبرې وکړې. ملک کې چې کوم دا مجموعي صورتحال دی، نو هغې نه د مفاداتو سیاست زیات دی، او د خپل د وطن او د علاقې د کوم زمونږ چې د هغه ځای کوم مشکلات دي په هغې باندې څوک سیاست نه کوي. زمونږ هم دا خواهش دی چې بجای دې نه چې انفرادي طور باندې هغه خپل ځای باندې د هغې خپل یو حیثیت دی، خو اجتماعي چې کومې مسلې دي په هغې باندې مونږ دا وطن آباد کړو، او په دې دپاره مونږ کوشش وکړو چې څومره زمونږ په دې کې خدمت کولی شو، نو په هغې دپاره مونږ جدوجهد وکړو. دا صحیح ده چې په سوات باندې نن سبا ډېر تکلیفات دي. یو خو سیلاب راغی هلته، د هغې هم هلته اثرات راغلل، او ډېر خلک یې بې کوره کړل، چا نقل مکاني وکړه، او په ډېر په مشکلاتو کې هغوی وخت تېروي اوس هم. ورسره دا کوم د دهشتګردۍ چې دا کوم لهر راغلی دی، ستاسو خیال یې د مخکې چې په سوات ملکنډ ډویژن کې چې کوم دهشتګردي شروع وه، نو په لکونو تعداد کې زمونږ د سوات مشران، کشران، زنانه، خویندې، میندې، هغوی نقل مکاني کړې وه په لکونو تعداد کې. دا د تاریخ یو حصه ده. اوس چې آینده کم نسلونه راځي، نو هغوی دې ته د دې تاریخ په یو هغه یادګیرنه کوي چې یاره په هغه سن کې چې په کوم سن کې خلکو د سوات نه نقل مکاني کړې وه. یو ډېر تاریخي خبره ده، او په هغې باندې مونږ ټولو
چې لاندې سامرا خلک راغلو د هغوی خدمت دا د قوم خدمت کړو د هغوی ټولو او دام یو لویه خبره چې ټول خپل خپل کورونو ته واپس لاړل بیا یو اپریشن وشو په هغې کې ډېر په هغې کې نقصانات وشو د خلکو نقصانات هم وشو او ډېر پکې خلک چې دی هغه شهیدان شو نو دا هم یو زموږ لپاره دا خبره مو د یو خبره نه ده دا به همیشه موږ یادوو دې ځله اوس چې بیا دا سلسله شروع شوه نو دا په لومړني ځل باندې دی چې د سوات خلک خاص کر نوجوانان په ډېر ګڼ تعداد کې رووتل او هغوی خپل علاقو کې داسې جلسې وکړې چې داسې تاریخي جلسې مخکې شوي نه دي او د صرف یو ایجنډا وه یو خبره ده وه چې هغه د هغوی د ایجنډا وه چې مونږ په دې سوات کې امن غواړو مونږ د دې امن دپاره چې ستاسو کوم جدوجهد دی هغې ته مونږ سلام پیش کوو او مونږ تاسو سره په هغې کې مکمل ولاړ یو انشاءالله تعالی د هغې دپاره به مونږ هماغه شانتې تاسو سره جدوجهد زمونږ د پارټۍ د طرفه په هر یو جلسه کې زمونږ نمایندګي په هغې کې موجود وه او خاص کر شیر بهادر زاده خان په هر یو جلسه کې هغوی پکې حصه اخیستې ده او خپل خیالاتو اظهار کړی دی او خلکو ته حوصله ورکړې ده مشران چې روزي میدان ته نوجوانان ته حوصله ورکوي نوجوانان چې روزي نو هغې سره د مشرانو ته حوصله میلاویږي دا یو سلسله وه چې کوم اوم یو د تاریخ یو حصه ده چې دومره ګڼ تعداد کې خلک رووتل او دا سلسله اوس هم جاري ده دې جمعې ته به ریکورډ کې هغه د انشاءالله تعالی زمونږ د پارټۍ به پکې بھرپور په هغې کې نمایندګي او مونږ به د سوات خلکو ته دا خیر غواړو چې مونږ تاسو سره او به حیثیت قومي وطن پارټي په دې کې مونږ تاسو سره شامل یو شریک یو او هر قسم قربانۍ ته مونږ تیار یو د دې لپاره به مونږ جدوجهد کوو خبره دې ته راځي چې آیا دا حالات چې جوړ شو دې ځله دا ولې جوړ شو په دې کې د چا اوس څو قصوروار دي صوبایي حکومت وایي چې دا زمونږ مسله نه دا د مرکزي مسله ده مرکز حکومت وایي چې لا این آرډر یا د هغه چې دی لا این آرډر چې دی هغه صوبایي مسله ده نو دې کې خو شک نشته مونږ هم په دې هغې کې په دې منصب باندې زه هم پاتې شوی یم چې اول چې داسې مسله راشي دا د صوبې کار دی چې هغه د هغې دپاره بندوبست وکړي او د هغې طور دپاره داسې اقدامات واخلي چې خلک محفوظ پاتې شي او دا کوم لهر چې اوس روان دی چې دی یو رکاو دې کې پیدا شي او دا رکاو کې ورته بند واچوي دا ډي ایس پي صاحب چې کوم زخمی شوي په کې هغې کې نور د لا انفورسنګ ایجنټ صاحب خلک هم پکې نیولي شوي نو دا یو ورکوټې واقعه نه وه دا خو د هغې یو شروعات و خو دا همدغه شانتې د عوام نه وې روتې نو دوی خو همدغه سلسله به په هغې کې مخکې تله خو چونکې صوبایي حکومت هغه شانتې اقدامات وانخېستل مټې تحصیل نه د دې صوبې زمونږ د صوبې د خیبر پښتونخوا چیف منسټر چې دی هغه ستاسو د صوبې ستاسو د تحصیل دی هغه ځنه وزیر هم دی ستاسو د حلقې نه یو وزیر دی هغوی خاموشه پاتې شو او په هغې باندې څه عمل ونه کړ حالانکې دا ماته پته ده چې په سوات کې کو مخکې 3.5 زره 4 زره پولیس والا وو اوس 14 زره پولیس تعینات دي په سوات کې نو دا خو لومړنۍ خبره خو دا ده چې بجای دی نه چې مونږ ووایو چې فوج دې راشي او زمونږ د تحفظ وکړي دا پولیس
زما په خیال کو هغوی ته آرډر میلو شي، هغوی باندې هغوی ته احکامات میلو شي، هغوی به کوي ستاسو خدمت هم دې دپاره تنخواه اخلي. نو زمونږ بنیادي مقصد دا دی او دا زمونږ مطالبه ده چې دا مسله د صوبایي حکومت ته پولیس په ذریعه باندې دا حل کړي او د سیول ایڈمنسټریشن په ذریعه دا حل کړي. خو هغوی نه کېده نو بیا مرکزي حکومت خو شته، خو چې فوج راشي نو هغې سره د هغې نور مشکلات هغې سره پیدا کېږي. بیا خو په هر ځای کې چک پوسټونه یو کس کوزوي او هغه لا زیاته مشکلات دي. نو پولیس والا خو تاسو پیژني، نو دې دپاره دا ضروري ده چې په دې کې د پولیس کم کردار چې دی هغه په کار دا دی چې صوبایي حکومت د پولیس نه دا کار واخلي او د دې روکتام چې هر څنګه چې هغې کې اقدامات واخیستې شي. خو زه به دا وایم چې اوسه پورې چې کوم په دې کې کمی راغلی دی یا هغوی وروستو شوي دي، نو هغه ستاسو د نوجوانانو چې کوم کردار ادا کړی دی او میدان ته روتې دي، د دوی په وجه زیاتره دا سلسله هغه شوې ده. پولیسو یا د سیول ایڈمنسټریشن پکې اوسه پورې هېڅ کردار نه دی پاتې شوی. دا ستاسو د سواتو د عوامو کردار دی چې دا دې کې یو سلسله کې تاسو مخکې راغلی. همدا د قوم یو جمدی قوم وي، هغه کې همدا خاصیتونه چې میدان ته روزي او د خپل د امن لپاره کوشش وکړي. دا تاسو چې کوم اقدامات کړي دي یا روتې میدان ته، نو تاسو خو په دې هغې کې چې کور نه روتې نه دې ذهن سره روتې چې هېڅ پته نه لګي چې نن به څه کېږي بس انشاءالله. خو بیا هم تاسو په هغې ډېر بهادرۍ سره میدان ته روتې او په دې کې هلې ځلې کړي دي. دا قابل تحسین دي او د دې مونږ تاسو له مبارکبادي درکوو. انشاءالله تعالی چې څه داسې هغوی په هغې کې به تاسو ټول اوس خو تاسو د قومي وطن پارټۍ نمایندګان شئ، تاسو به هلته زمونږ د پارټۍ هغه شانتې نمایندګي کوئ سره د مشرانو او سره د صوبایي مشرانو چې هغه به هم راځي او تاسو سره به په دې کې شانه به شانه ولاړ شي. چونکې د ملک کې دا کوم سیاست چې روان دی په دې باندې خبره وشوې چې دا کوم الفاظ چې استعمالیږي او کوم طریقې سره دا لیډران یو بل پسې بدې ردې وایي کنځلو پورې خبره رسېدله. دا سیاست کې مونږ مخکې نه لیدلی. سیاست کې خو به ته د خپل د علاقې کو یو علاقې یو ممبر دی، هغه د هغه مقصد دا دی چې هغه به د خپل علاقې چې سم مسلې دي مشکلات دي هغه به په اسمبلی کې په هغې باندې به خبره کوي او د هغې دپاره به جدوجهد کوي. دلته خو په خصوص قومي اسمبلی کې که تاسو کتلي نو په هغې کې د کنځلو نه بغیر بل څه خبره نه شوې، لړای مارکوټای او جګړې پکې شروع دي. نو دا سیاست خو واقعي ده چې دې سره زمونږ راتلونکی نسل چې دی نو هغوی ګوري چې یاره دا مشران داسې لګیا دي د دې به څه نتیجه روځي. لہذا زمونږ پارټي دا غواړي چې په سیاست کې به یو حد پورې مونږ ځو. زمونږ کو یو پارټۍ سره اختلاف مین هغه اختلاف ذاتی اختلاف نه دی، هغه نظریاتي اختلاف دی، هغه په ایشوز باندې اختلاف دی او د هغې دپاره به مونږ کوشش کوو. نو زما په خیال کو زه خو د ټولو پارټو ته به دا اپیل کوم چې یاره لږ دا ټمپریچر کم کړئ او داسې حالات جوړ کړئ چې په دې ملک کې مونږ سیاسي هلې ځلې مو کوو. الیکشن مو څه کو دې کال کې خو نه دی، بل کال کې خو د اګست نه پس به اسمبلی ختم شي او الیکشن به راځي. خو که څوک دا وایي دا د دې باندې خلک پیول پکار دي چې یاره عمران خان ولې لرې کړی شو دی، ولې هغه شو. نو دا یو جمهوري عمل و، یو آئینی عمل و. آئین کې دا شته چې بی په عدم اعتماد باندې یو حکومت لرې کېدی شي. عدم اعتماد ولې وشو چې د سره کم اتحادیانو
هغه دوی نه رانه او دوی چې دی د ملک معیشت داسې حد ته رسولو چې دا اندیشه وه چې د ملک کې به دا ملک په ډیفالټ کوي او دا ملک کې به څونه مې دی د ملک کې به افراتفري جوړوي سیاسي افراتفري او اقتصادي افراتفري به هم جوړېږي دوی د آی ایم ایف معاهده وکړه معاهدې نه بیا وروسته شو ووتله نو چې معاهدې نه ووتل نو لازمي خبره ده واپس په هغه معاهدې کې ته راتلله خو معاهدې نه همدغسې دوی 15 کاله پاتې شوي وي نو دا ملک کې به ډیفالټ شوی او دا ملک په بیا د سریلنکا په شانتې صورتحال دلته جوړ نو د پی ډي ایم چې کومه فیصله کړې وه هغه د دې بنیاد باندې کړې وه چې یاره دا معیشت خراب دی او د دې معیشت ټیکولو لپاره مونږ د ملک کې د عمران خان دا حکومت چې دی دا نشي چلولی نو دې لپاره دا عدم اعتماد راغی او هغې نه پس آی ایم ایف سره معاهده هم وشوه دا ټیک ده چې اوس هم ګراني ډېره ده ضرورت نه زیاته ګراني ده دې کې به لا وخت لګي آی ایم ایف سره معاهده وشوه اوس د اف ای ټي اف کې مونږ دا ګری لیسټ نه وښکلو دا هم یوه لویه خبره ده اوس به بیروني ملکونو هم سرمایه راځي او دا سلسله به ورو ورو ټیکېږي یو خو د روس او د یوکرین جنګ چې و د هغې سره هم د تیلو قیمتونه هم زیات شو د هغې په وجه هم نقصان و مونږ ته ځکه چې تیل قیمت چې زیات شو نو دلته هم قیمتونه زیاتېدل نو دا به اوس ورو ورو په هغې کې به کمې راځي او دا ده چې اوس هم مونږ وایو چې ګراني ډېره ده دې لپاره هر څنګه چې بندوبست کول پکار دي چې دا خلک د دې مشکلاتو نه وځي او چې یو سړی مزدوري کوي او خپل کور د چې کومې پیسې په هغې باندې د ورځې یا د میاشتې هغه د خپل خرچه نشي پوره کولی دا به څه کوي دا یو ډېره لویه اهم مسله ده په دې لپاره به مونږ د کمې پورې چې د ګرانۍ یا د لوډ شیډینګ یا د ګیس هغه دی په دې لپاره به مونږ خپل جدوجهد کوو هر وخت به په دې کې اواز خپل اوچتو مونږ خو دا حکومت دی نه په دې کې مونږ داسې حصه نیو چې مونږ دې پکې د دې کې زمونږ څوک نماینده دی مونږ ته دا ویلو چې راشه په دې کې شاملېږي خو چونکې مخکې نه پکې دامره خلکو د هغې لپاره دا مناسب مونږ نه ګڼه چې مونږ دا خیال و چې مونږ د خپل یو داسې یو هغه لامل واخلو چې د عوامو چې کوم مشکلات دي عوامو کوم مسلې دي هغې دپاره د مونږ د اواز همدغه شانتې اوچتو نو انشاءالله تعالی دغه اواز به مونږ همدغسې اوچتو اوس دا کوم حالات چې را روان دي عمران خان الیکشن کمیشن نه هیل شو یو خو مسله دا ده چې کوم عدالت چې دغه په حق کې فیصله وکړي هغه دا ډېر ښه عدالت دی او چې کوم فیصله وکړي د انصاف تقاضې پوره کړي او فیصله د خلاف وکړي نه بیا وي دا عدالت ټیک نه دی الیکشن کمیشن وي چې دا خو د نواز شریف د کور سړی دی د هغه نوکر دی حالانکې لګول هم ده دی همده لګولی دی دا خو یو فیصله وشوه دا دې کې به اوس لا وخت لګي دا لومړنۍ فیصله وه عمل و دا به همدغسې عدالتي نظام به داسې مخکې ځي او په دې کې کیدای شي څه میاشتې ولګي خو دا ده چې یو شی په ده باندې ثابت شو دا د توشخانه والا کیس ثابت شو داسې دا فورن فنډینګ چې کوم راغلی دی هغې کې داسې فنډ راغلی دی چې هغه د داسې ملکونو نه راغلی چې هغه صحیح نه دي ورسره فنډ چې دی نو هغه بجای دی نه چې پارټۍ لپاره هغه کړو هغه ذاتي هغې کې استعمال شوی دی بعضې د
د شوکت خان هم دپاره فنډ راغلی دی هغه دوی دې خوا استعمال کړی دی. نو خیر دا هغه کیس خو هم الیکشن کمیشن کې دی او بیا به عدالتونو کې چلیږي، هغه به خپل ځای باندې. خو موږ له خپل یو سیاسي عمل کول پکار دي او د نوجوانانو سره اوس په د دې ملک نوجوانان 60% چې دي آبادي چې ده بلکې 60 نه زیاته هغه د نوجوانانو ده او دې لپاره مونږ په دې خوشحاله یو چې نن دا نوجوانان راغلل او ستاسو په هغې سره به مشورې سره دلته کمپیوټر انجینیر دی سره مونږ سره نور داسې ملګري راځي ستاسو مشورې سره به دا سلسله مونږ مخکې بوځو او مونږ هم دا غواړو چې څومره چې فیصلې کېږي ستاسو په هغې کې یو هغه مهم رای پکې نو بیا به دا سلسله مونږ مخکې بوتلی شو. انشاءالله تعالی زه به درځم مټې ته به هم درځم او د مخکې هم څو ځله مونږ هلته هلې ځلې کړي دي خو اوس به درځم انشاءالله تعالی او هلته مونږ غواړو چې د مټې خلک چې دی هغوی په دې هغې کې کاروان کې شامل کړو. کارونه که اوس نه نو اجتماعي کارونه به کېږي انشاءالله. دا وخت به راځي ډېر زر چې راځي به صرف په دې باندې چې شهباز زاده خان وویل چې کلاس 4 باندې څوک ځي نو هغه خو بیا سیاسي کارکون نه شو، هغه د هغه خپل مفاد دی، هغه خپل مفاد ته تللی. مونږ صرف او صرف د سیاسي کارکنانو به یو خو تربیت هم کوو په هغوی په مخکې بوځو د هغوی په هغې باندې کو دا الیکشن دی کو هغه د دې هغې لپاره د امن لپاره جدوجهد دی. په دې کې به هم ټول دا سیاسي کارکنان زموږ نوجوانان چې دي دا مشرانو سره یو ځای مشترکه هلو ځلو کې مخکې ځي او انشاءالله تعالی دا ستاسو نن چې کوم دلته راغلی او ډېر جوش او جذبې سره دا زما امید دی او خاص کر دا ممتاز خان په سربراهۍ کې تاسو راغلی او دلته ټول دلته په دې کې د تحریک کې شامل شوی. انشاءالله تعالی زما دا امید دی چې مونږ به خپل یو منزل او د دې صوبې د ترقۍ د پښتنو دپاره د یووالي د پښتنو د مشکلاتو ازالې لپاره به ټول مسلسل یو ځای مشترکه جدوجهد کوو. زه ستاسو بیا اخر کې ډېر مشکور او ممنون یم چې تاسو راغلی دومره لرې نه او د ممتاز خان وکیل صاحب او ستاسو ټولو ته مبارکبادي پیش کوم چې تاسو موږ سره په دې کاروان کې شامل شو. ډېره مننه.